دویم مختلف قانونا اور 300 روپے چندہ مدرسے لوٹ رہے گاؤں میں پریشانی بھی اللہ دے والا حل اللہ دے والا خیر و برکت ورکړي زمونږ دلته بل مرګ دی الله او بل طالب دی او پلار یې سعودي وفات شو او مور یې ورونه سعودي دي دعا ورته چې الله والد صاحب له شهادت رتبه ورکړي او له دې وارثانو له صبر ورکړي اجر الله ورکړي چې کوم سعودي دي بیماران دي الله دې ولا روغ صحتونه ورکړي الله دې شفا ورکړي دا بل مرګ دی ته کې ناصر نو مې دا والد صاحب والده غالبا والد صاحب راته والده مورده او غریب بیمار ده باور ته چې الله ولا شفا ورکړي الله ولا روغ صحت ورکړي او الله تعالی ولا جن د بیمارونو پاک جن نصیب ورکړي څومره بیماران دي الله ټول شفا ورکړي الله دې موږ ټول د خیر او عافیت سره محفوظ برحمتك يا ارحم الراحمين والبصير مولانا سے سبق سے ساتھ لکھا تکلکی کی اختلافات پکی نشتا او نو خبری لیدی شوی دی وکیف فکرنا نفسم یسولی باللیل شابا پدیو اخوٹی خبر پکی دیا رو استاذ سیادی منصبی تشبیر مز کے امام ابو خلیفہ رحمت اللہ علیہ تستلور رضا خبیر بستی قائل کیا دلتا ایمان ثلاثہ و صاحبین دلور قائل اور امام سے قام مستدل المعوی يصلي 4 صلاه على الحسين ثم يصلي 3 لكن من داخل الجواب تو صاحبين قول مختاري لي يتوضا ركعتين من الليل او 4 ما ويلو بدو صلاه و4 ذكر وجه كده فكر فصل جو بيوصل فصل جاب الدعاء فيو صلاه وقبل فصل المختاري قول صاحبين لي خبر بك استشابه من صلاه من يسلم الله ما تبارك امام الله پرون چې کوم 15 رکعات دي تفسیر شغی باندې دې راځه يعني الصبح او تر بواحده هغه دا معنا چې صلي ركعه واحده بكرا او اوتر الشفعه بواحده اوتر الشفعه بواحده وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن جابر قال حدثنا ابو جعفر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تطبيقات ما نقول لكم تبجا وبه قال حدثنا حافظ على قناه وجنا قال عن يمين وقال ان مسلم قال قال رضي الله عنه قال عمر بن الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبه قال حدثنا ابو اسماعيل وقال قال حضرت عن مسلم بن محمد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل 3 ركعات देखिए भीतर बरकत फजर वक्त की वक्त की साथ शाबाश قالوا يا النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه ومن ما دي اختلاف है मैं بعض علماء وجدا تهجد مخي فنبي صلى या नाफिला चलता है माना भी होता करे हो इमाम बुखारी दा करे है मखी فرض या منسوخ बल्कि بعض علماء की उम्मत मखी मफरूज और या منسوخ اول किताब الصلاه के وقوله يا أيها المزمل قم الليل إلى نصفه إلى قوله أحد وقوله أما فقام عليكم منسوخ شابه وقوله تعالى أن تحصوا فتقارب إلى قوله وتغفر الله من قام وظهر عليه إن نشأ الليل ناشئة الليل قام نشأ قام القيام بحب شيء وأن مؤاطأة للقرآن يعني أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه لشفيد الرواية للمتوجه بل قلب ودي إنسانان ودي صدر وجيه فلن قلني ليوافق مانا ليوافق ندرس على أنزامنا موافقي لشفيد من ذكي فتبت جنكا قام بالحبشية قرآن الحبشي لغة راغي أو قرآن الحكيم يقال الله فرمائي إنا أنزلناه قرآنا عربيا بعض علماء في القرآن في عجمي لفظ نشتها لكن ده خبر درست أنا لها قرآن كثير عجمية لفظ يوم كده نشتها قام دي بحب شيء مولانا سيد أو كودرا غير شيء قرآنا عربيا تغيرا معنا في أسلوب العربية
اسلوب تا رسول دا عربي تعجمیم دی تنوین پی داخل یا بعض علماء محرم دی عجمی عربی شو الاسلام داخلی کی تنوین داخلی کی فاعل مفهوم غیابت کرد او یو جواب بلم دی ادا چې په یو لغت دو لغتو د عجمیت قرآن د عربیت نه نو دی لکه خلک ویل د فلان کې مولي چې اطلاق یو کار کومه جبه چې په پښتو کې حالانکه د بدو سلوک کې د عربی استعمال کړي د بدو سلوک کې د انګریزي استعمال کړي توسو په شیشه ومن فرحة الله ابن عبد الله تعالى محمد بن محمد بن الله صلى الله عليه وسلم من شارعنا موضوع لا يتمر امر ويصبح حتى لو ما لا يمكن ان يكون ولا تشاء كما ان تقول في المنكر تعب مسؤولية له أخيرا فكيف بدي ولا نائما إلا رأيته وكيف له نيرولش بخو كله نيرولش ببي خاطر موس كله ها جدول من نكاي ندار الشيطان سارا رزق كي ولا هو كي ورك لي ها ومن فرحة الله ابن ولا ورك شيطان بسرط يوصل إذا هو أنا ترى ولا ورك یا د سر دی وختولا او یا د تارونه وروړي دا چې په سر وخت نه کنه تارونه وروړي غیله ورته او عافیه ولیا دی دا قفا محل قوت واهمه دی دخل تکریم چوک ورکی پر سر ودان نه کوي ها يضرب الشوك عند كل عقدة تبوي عليك ليل طويل فرق تشبدا لولوشا تكشف دريد الابتداء وجسم دم خاشر دم باطن تنو اثر کوي سحر یو خراب دم دی هم اثر کوي د شیطان دم اثر کوي چې دې کله پیدا شي فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة دا كما عقدة دا غفلت ذكر الله دا أولوا دا غفلت ذكر الله أو چې أودسو کی إن حلت عقدة دا نجاست وا هغه چې خپل نجاست ورته نه کړی او چې بیا موضوع کې ان حلت عقدة دا کسل رسوستینا نو بیا غفلت ذکر الله دیم د نجاست دیم د کسل رسوستینا مضافات فاصبح نشيطا خوشاله طيب النفس لري مطمئن چې ما به کا تهجد کړی الله تعالی کې اطمینان پیدا کی وإلا وقداتني أصبح خبيث النفس خبيث النفس خفا پریشان یعنی جنون پریشان ما دولت دې خلک پریشان دي ولې خلک پریشان دي دا شیطان ګنده اصلي په وینه کې شامل دي هغه تړلې دي خوشالي دې سلام کړی او ځان وجود سستی پړ د تهجد چې د ماضي اشیاء او سراتي دا څنګه د روحاني اشیاء او بل سراتي د تهجد د اثر دې سستی ختمي وجود د خباثت ختمي د شیطان اثرات د وجود د ختمي ورپسې شاه دې څه پریشانی ختمي او دا یو خوب لیدلو معراج منامي علی السلام یو کس دیو سر دې چی پړای دا بل سړي په پکانی وشته راځي چې به وښتل به چی پړ کانی ورټوکلې دې بدل کانی به راوړ بیا د فرشتي چې بیا به کله وشته سر به جوړ شوی نو بیا به وشته سر به چی پړ شو کانی به ودانګل دې براته جوړې ته بیا به وشته ودا سوت یو ستاسو چې پړاو دي چې تاسو د پاکانه بفینو یاخذ القرآن دا تاسو چې قرآن یاد یا ټول یا پاتې فيرفض القرآن بریدي تلاوت نه کوي او ینام عن الصلاة المکتوبه فرض من نماز خدانه د شي نه کوي مسبقین مذکر غرب خوب نه کوي ساعت مذکر نه کوي ورپسې شاه فإذا نظر المستقيم على الشيطان في وجهه ومن خلقنا تناصر خلقنا خلقنا یو سړی بیا به شودي سبا داخل شي ما قانون تنفس قال بار الشيطان في وزنه بعض علماء چې مراد ته قول دا وسوسه ده شیطان ولا وسوسه اچي او د انسان قوت سامعه کې د باطن نه کم شي نه نو چې په ذریعہ نه ودی دا هوا وربعد انسان لته توجه کوي بعد شیطان باندې ورته او څوک چې نه حقيقي بولته مراد دي او چې دې نه ښکاری بولې نه ښکاری دي چې متیاده کې په دا وخت کې او څوک وایي چې مراد د چوپ دم دی او
غوږ په ذریعه هغه څه هغه جدا ده او دا بل ذات دی. وګوره مولانا صاحب ډېر بیمارۍ د شیطان نه وجې نه پیدا کېږي، د شیطان د مست وجه نه. نو دا شیطان بول وکړي نو دا د بیماري پیدا کوي دننه په وجود کې، ظاهري بیماري پیدا کوي. دا یې چې خدا کوم تعویلات کو چې وسوسه مولانا راوځه ظاهري څه ده چې بول یې کوي. نو دا بول او څه ختمې ګرځي الله دا په پاسې دوه وخت دی. د وخت پاسې نو الله تعالی دا وګونو اصل پاسې د پاسې دې دا قریبینه کې ګرځي مختلف قسم بیماری پیدا کوي. شابه دې ما ځای دی نه شابه دې چې څنګه کو دې کېږي اته کې ها د او دې دې عبادت ستړي شي او د نوجود خبر مې ویل دا نه یا بقا بوي بقيه يبقى سمع يسمع قرآن كده ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له يا أغفرها لا بيحكر ذا ما كده عام عادتها يا رب الرواية تعرض لنا كل شيء أوتر كل ليلة أوتر والطوب دينا معلومي كذا رسول الله مبارك داسم كنتي بيبي سره خپل حاجت تعجزن بس کول کړی او بیا املاک دی ها انه اخبره انه تعالى رضي الله عنه وذكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مولانا سے مان تفصیل ده توضیحات ابرو تیر شوی دی شابه جناوی استدلال کې یو له سره او مان تفصیل ده توضیحات او كبيرة في عمر زياد شو او كبورة عزمة سوي لويش لوالي نعم النبي صلى الله عليه وسلم الجاج استافني بدي روبي ها چې ته ډېر توجه ورکې عامل ضروري الاسلام ها يعني يديك من السلام بالصوت الميدي کې اوسې چې دوه څه نه ذکر کړي او ورکاته د اذان نه پات کېږي به ما اوسوي چې را عبادت وکړي شپې وړې تاسو نه چې په وته مکمل کړی ان لنفسك عليك حقا لزوجك عليك حقا لزوجك عليك حقا شابة ولا یو راځه تل دیوا د دوستانو د کوټې په میانس کې اداره سره سره بهذا حبل الدين با چې کله ستړي شي د عبادت قیام الليل تعلق فريضه والواجب الله امهات المؤمنين دي بلې لکه فناس ته بیان کړي چې ستړي شي نو په هغه راځه ځان ته کلک او ولا خپل باید سکینی باندې فناس ته کې نه هغه راځه ته په دې نه لکه راځه ته راځه د څنګه ورواچو او بیا څه باندې څنګه خپلینګ ستړي دي نو بس پرې نه راځي ناشې او پسې شه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تفعلوا لا تفعلوا محدد حله اصبر الى مرسه يصلي احدكم نشاته کله طبيعت برابر استړي نه نو کاوه پیدا خطر فلیا چې خود به معنی یو خدای چې بیا موږ مکو دا مشه
او یا خناس تکاوا شابته وحدثنا ابو بكر بن مسعود عن سعيد بن عبد الله بن عمر عن ابي عائشه رضي الله عنها قال كان سعيد بن بني اسلم فتراوي رسول الله صلى الله عليه وسلم څوک سم اسلام کېدا لا تنام واجباتو د شپې خوب نه کوي فذكر من الصلاه هذا الكلام شديد تذكر بما لما الكفوفي يا اكفر عليكم بما تطلقون من الاعمال فان ذلك طاقت يو وقت يعني شيء نشيل كذا غير طاقت لا انها ليش نشيل فان الله لا يمل من اعطاء الاجر فلذلك يصير خدای په اجر ستړي شي حتى تملوا یو دوره دې کې اے پښتانه وی لک خورا او تل خورا خير العمل ما ديم عليه وإن الله شابته قيام हमेशा कई या सड़ की भी प्रीति हां حدثني يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دير اسبوع يا استريش دير لي وتاو چې کوم شي سره ډېر استعمالي سره وځلو کوم ضروري ډېر خو اکثر ځای به استعمالي دي او خلې رسولي ولر کمال سات ماته پر نشته ټول باندې والفزيجة وقال حدثنا ضابط العشرين قال حدثنا حدثني عن عمر بن الخطاب بن ثوبان قال حدثني ابو سلمة هذا نفسه وجره عبد الله بن سلمة الرضاعي قال ابو قال حدثنا علي بن عمرو قال حدثنا بن عمرو بن عمرو بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تحكم الليل وتقوم النهار واذا كان قال رسول قال فانك اذا فعلت ذلك هجمت بين الطريق ولكم دوري الله ورأسلا بخوابه سره نظر کمزوري کېږي او چې سړی ډېر ولاړ کېږي نظر کمزوري کېږي ولې کله وینه لاندې لاړ شي وینه چې دماغ او تکلو رسېږي چې بند داسې وي کنه وینه لاندې دي سره سترګې کمزوري کېږي خوب پکې په دې جهاد کې موږ روانو یو سړی باندې چل شو صرف نه لاندې پرېوت هغه موږ سره ډاکټران بارکال ډاکټر نجیب الحق صاحب ډاکټر بخبلان صاحب وکړه هغه چا وایي چې څو ډاکټر دې څه کوي چې چالو شي یا ډاکټر نجیب الله صاحب ورباندې او بخبلان صاحب دې ویلا په ورچته تر دې څنګه دې په ورچته یو دوه منټه دې څه لري پروفیسور مې دا وایي ودا راځي ستاسو نه لاندې شوی و موږ دماغ ته وینه وتاوسو د شوګر باندې کله کله داسې کی نو دا دونه دا یو طریقه شو نو دا وینه قیمتي شی دی چې خدای شي تر په نظر وسره کوي ډیر ولا باندې کې تهجد کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې باندې کړو شي ونصيحت نفحت نفسك رضا دین کمزوري شي نه کمزوري والی توی وإن لنفسك عليك حقا لأهلك عليك حقا واجب لي هذا نفاتي نشي الصوم وأفطر كالإفطار كوا وجود إصداقات برابري يا بطول التسبيح عليه وقم ونام فربس الإسلام بعد قبل من تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وتعالى كهاني فاسي أو كل منشور شيء وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود وهو مسلم قال حدثنا عمرو بن هاني قال حدثني جنابة بن أبي قال حدثني عمر بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى كهاني فاسي قلتين نمحك رزقه وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد وعلى كل شيء قدير الحمد لله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال له اغفر لي ودعاه استجيب له فيتوضأ قبل صلاته شباب وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابن علي بن علي عن قال حدثنا مسلم عن ابي رضي الله عنه ابو هريره بيان فوق كل بيانه کې قصه بیان کوي دي قصه يقص قصه اتباع کوي نو چې بیان څوک یو خبر بل پسې تعبیر سوي فقبل بيان في ذكر قول النبي عليه السلام إن أهلكم تاسو يروزي لا يقول الله فص درون نوي ولكن عبد الله بن رواحة ويجي بخبره ده النبي هم ذكر قول ده إن ده في الأنبار قول رسول الله مبارك تاسو يروزي لا يقول الله فص درون نوي ولكن عبد الله ده شاهد النبي عليه السلام
د حضور پاک په زمانه کې درې غټ شاعران واره او درې غټ یو حسن بن ثابت یو عبد الله بن رواحه یو کعب بن مالک دا درې مضبوط شاعران او سوال واره هغه په لږ شیرونه به خدا مضبوطو هغه سوي وفينا رسول الله يتلو كتابه تكشف اذا انشق او كذا كتاب لولي لكن ده تيرو ده مولانا سيد ابو هريره او خان يذكر رسول الله ابو هريره وان اخا لكم لا يذكر الله هذا بيجي دي وجه ده رسول الله قال إن أخذكم القائل لهذا هو رسول الله ما مصدق والمعنى إن الهيثم سمع أبا هريرة وهو يجوز والخبر كلامه إلى أن ذكر رسول الله وذكر ما قال من قول رسول الله إن أخذكم لا يجوز بس سيد نفسه ما هو كذا عبد الله بن رواحة بيتنا جوه النبي لتعلم مخي هوي رسول الله مبارك في ضرورة نبيتك هوي شاعر خلق تهمت ما وقت من قصبه وما لك ذلك أبو هريرة قولي يعني ذلك وفينا رسول الله ومنزل على رسول يدلو لكتاب إذا الشرق كلام سيري شيء معروف من الفجر الساطع إذا الشق ساطع معروف إذا الشق سيري شيء ساطع إيه أبرتلون برسول کې فجر کاذب ورته وایي چې معروف د ساعت او معروف من الفجر دا وخت مسکې تلاوت ارانا او په پیغمبر مونږ ته هدایت پر صحابه دروندوالي د گمراهه وقولون مظلوم به په قرآن باندې په هدایت یقین لري او په یقین ساتي په سبب د قرآن یقین ساتي په یقین ساتي چې انما قال هغه چې پیغمبر ویلي واقع او یبي تشبه د پیغمبر یجافي لري جنب بل فراش بل شپته اذا کله جمع لري کوي فراش نه خوب نه کوي او مسکي چې درانه شي په مشرکان بلاسته مشرکان په وخت په بلاسته ترانه دي اخر شپه او رسپکه به څه وي بلاسته درنواله کې نه ده خوب او د آرام نه ده ان اخنكم لا يقول الرب ورات عبد الله بن رواحه سوي وفينا رسول الله يتلو كتابا ممكن الله رسول يتلو تلاوت الكتاب الله كذا تلاوت اذا ذرت اذا انشق معروف من الفجر ساطع يصير شيء معروف الفجر كاذب معروف خلق مشهور لباس برسول كده رانا برسول كده فجر كاذب ارانا وقول پیغمبر هدایت پر گمراهنا نذرون ذنب به بدی هدا فسبب ذی هدایت موقنات اليقين لري په خبر چې ما قال النبي واقع سوي کیږي وا یبي د پته لري یجابي لري کوي جم د از فراشه یعنی صفاتي او دا وقت خوب نه کوي منس کوي او دا کم وخت دی ادراده چې په شرکان ملاسته هغه دا وخت بلاسته په درنه له خوب ور دي د پراتي مخکې مطابق د یونس هذا ابن شهاب الزهري كأني گویا کې د معاملات یو مقدر یې سمدا ابن عمر وای وكأني لا اريد گویا کې د اراده لري یو مکان د جنت الا توارت الیه دا ټوټه الوزي زور سره وځو ورأيت كأن وكثان وثاني اراد ان يذهب الى النار والملاقات وسره بل فرشتہ مثلا فقال بل فرشتہ ما تولم ترى ما يريكا ونه يريكا خلي عنه انور فرشتو دوی اقوا شهر دنا او بیا اور لیدو دا دوی بشانته بیا دي دوزخ قرنين ولا خلق فقصت حفظت على النبي صلى الله عليه وسلم احدى رؤيايا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا استبرق ولا يا دابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله يصلي من الليل دا مطلب نه چې دا منځ نه کوي نو ځکه دا خوب ولیدو دا دوزخ دا مطلب نه دی چې خسرې دا دی ګوره خدای ته دوزخ مخه جنت هم خدای خو پکې پرې هم سره ورته دی یا کدا منځ کوم ورغم لا کوي عبد الله يصلي من الليل وكان لا يزال يقول عن الرؤيا ان في الليل خوب دلیل القدر اذا قروا كده وما كده الاخير لا سنه فقال ارى رؤياكم قد تواطأت في العشر الاواخر
هغه وتوما ویلو رسول الله بارك ده هو تصديق ولكها في العشر الاواخر ومن كان متحديها فليتحرها من العشر الاواخر شابته ومن قال حدثنا الله بن قال حدثنا العلم وما يروي وقال حدثنا جعفر بن كان عن ذلك ما كان حديثنا عن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء صلى الله عليه وسلم على النداء اذان بقامتهم صلاه الفجر ومن قال حدثنا الله بن قال حدثنا سعيد بن ابي بكر حدثنا ابو حسن عن عروه بن الزبير عن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شافعي ته مستحب وي دي املاک ته او جماهیر وته مباح تمثل کستړي سملا څنګه پکې نشتا ثواب استحباب او کني نو مثلا او په دې حدیث راشي ده ها دا جماهیر دې اذا صلى كذا بخوف محدثني ما والا استجاع حتى يؤذن اذا اعلان وتمام او کته خبره خو د سنت په منځ کې څنګه دي مکروه تنزیهی دي د پیغمبر په خبرو د خبره نه قیاس دا خبر دین خبره وي ها شپ الا يسلمون في كل اثنتين من النهار دروازنا دعاء لیکن ما د سویل شابي ته متخته وي صلاه الليل والنهار مستا او زمون په دې امام ابو حنیفه او زمون علماء چې وي صلاه النهار 4 رکعات او صلاه الليل چې بیا امام سره ودا صاحبانو من اختلاف دي نو لا يسلمون في كل اثنتين من النهار 2 رکعات نو مراد ته تستعمل نه دي عموما 2 رکعات هغه منځونو کې چې مختص زمان مکان سره نو دوه کې ثابت دي تحیۃ الوضو سودی و تحیۃ المسجد سودی دوه دي په یوه په خبره صلات التوبه سودا دوه دي نو ځکه یاد ای هم ما ویل چې هغه کوم اختلاف د دوه سرورو کې دا هغه اغه نه علاوه دي خان ورپسې شه او دې کې تفصیل ترمذی کې ما ویل دي شابه دا استقام بالازلام مقابل شریعت روزه ها ومغارب الدين وكل ما أن هذا الشر الدين ومعاش وعاش الأمر وكان في عجل هذا وعجله فقير وأن مسلم عنه وقير يقل عنه كان تماضيه يا آخر کی یاری هذا الأمر كيف الحاجة را ولا تصور بكيو كلام ومن قال حسن رسول الله عليه وسلم بتعين على يعني من ذلك عمل من ذلك الرسول على وسلم عن طارق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تدعوه المسجد فإذا يبني جماهیر ته مدقه دلیل نسی اغي فلا يجلس کیناست نو تحیۃ المسجد ختم شو او موږ څه ویل ما وی موږ وای په جلوس ته ختمېږي ولی چې مثال درکوم چې یو سړی نبی رسول الله مبارک یو سړی کیناست ترمذی کې ډیر شوی نبی جواب ته قوم وصلی رکعتین قوم دلیل څه دی لکه چې ناست زمدا چې اهل ظواهر دي واجب وي او زمون په دا واجب نه مستحب دی ولی د ترمذی محشی کلی ما تاسو ته حاشیه خولې و چې کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم يدخلون المسجد جمعه ته داخل شو فيجلسون ولا فيخرجون ولا يصلون جمعه ته داخل شو فيخرجون ولا يصلون محشی دا ترمذی لیکلی دی واجب نه دی شابه او دا چې انس کرته له مل مشوي ام سلیم کرا دوه رکعات او ثم من صرف ها ما پجمنا معیت کې دوه رکعات دا تحیۃ اشافی ته په سنت قبلیه د مسبقین دوه دې دلیل دي مصلوره 4 قبل الظهر د دلیل او دا زواید دي یا کله دوه کړي د پاره د بیان د جواز
یا تحیت المسجد دی ها وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي حدثنا وخلقنا له من حدثنا أبو بن بن وبلغ عن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب سمعنا من كلمة يرشد او را بمشي اراده د خود دی لري یا بل شک بل کې او قد خرجه روته لمن نه شروع کړي فليصلي ركعتين دا 2 رکعات دی کې تحیت المسجد وای نو تفصیل بس بخاری کې تیر دی او ترمذی کې براشي ان شاء الله حضرت ها او قاتل چا وته په راغلی پیغمبر مبارک کعبه ته داخل شو قال ابن عمر فاقبلت چې ورته نو فاجد ما منت نبی صلی قد خرج راوته او بلال من منت عند الباب قائما فقلت يا بلال اصلى رسول الله في الكعبه قال نعم قلت واين قال بين هاتين الاسوانتين دوستني راته خودله ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبه بين كعبين بعد ركعات ابو هريره او سؤال ويجي فخبر كعبه كدن منهم شامل مولانا صاحب دلته هدايي ملاقات عليه کعبه کې دنه دمو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت کعبه کې دنه فرض نفل دواړه کول شي دا باندې دا مسله یاد دي امام مالک صاحب نه دی قائل او بشاد دي قابه ترازی بل دیوال تا او امام احمد ابن حنبل نفل په جایز او فرض جایز دي او زمونږ د شافعي صاحب په دواړه جایز دي نو هدايي ملاوي يجوز الصلاه في الكعبه نقلها وفرضها خلافا للشافعي حالانکه شافعي زموږ مرګ خلاف نه دی او نور جوابونه کړی دي چې شاف کعبه ته واقعي ممنوع ده خو کله چې د شا مطلب کې توجه ته واړي الته خو توجه نه وي او حکم دا چې نفل جایز شو فردنا فرض پکې جایز حکم د دعا یو دې توجه الى القبله کې ها عثمان بن مالك رواية وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بن جمع قال ابو نوح حدثني عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين كنت مستشهدا حدثني الى ان اخرج كل سفيان بن عمر رضي الله عنه كعبه فليصلي هو ذاكر فهو تعمل بالكعبين التي ورسمها تطوعا وفي قال حدثنا بيان تطوعا سياسي فرض تطوعا غنف لمصطلح ذي مراد تطوعا كذلك دي jadi tafsir mati ini ke bawah tahu nah نوافذ ياسين أشد تعاهدا منه يستحق تعاهد عليه السلام نفذ ورقات الفجر قرآن سبق الخادم اللي بتاكل الشام ورقتاو لګي بس پتاو لګي دا ځان د صدقات سوا د سنت الفجر په فکر تاسو مخکې خو دې سره شمیرلو دا غي نه علاوه دي ولې ثم يصلي اذا سمع النداء بالصبح ركعه خفيفه بركات الاستغفار اي نو دا عائشه هغه روایت تر تعرض نه کړه نه چې ما كان يريد في رمضان ولا في غيره لا يمدح هغه مخکې نه کومه جواب کوم په خپل وی عائشه چې دوه رکعات د فجر په شامل دي بیا رسوي یو ولس باقي شو لیکن دې سره څه دي کې په دوه رکعات جدا دي ثم يصلي ويجي ورپسې ما پرونم درته وي دې کې روایت د باب د عائشه تعرض لري محمد بن عبد الرحمن عن ابي هريره عائشه رضي الله عنها وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك الكعبين الذين خلق ودون تخفيف په ټول کې ما وی چې ام القران په کې ویل څه نو وی خو په کې قامه او قل یا ایها الکافرون او سوره اخلاص په کې دوستان وإن فعلتنا نصر بن خلف يحيى بن زيد وإلى فعلتنا عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين ركعتين قبل الظهر دو مقه مخني حديث ثقه مقه يودي دي بار روړي شفيع صلی الله علیه وسلم
دي وقت بدل وقت شباب دي ابن عمر وينه او کله کله پرې خوځي شيخه الله وکړه یا په سفر کې د نفل د سنت او باب شباب أخر الظهر عجل العسل ده ذكر دليل كده جمع سوري كجمع حقيقي به أخر وعجل وعجل يا أخي يوم كذوار كل شيء هذا الذي سرج أخر وعجل لا تشعر ذي وعجل العشاء وأخر المغرب لا غير وأنا في زمان بطل ما بلا شكل شباب قلت أصلى أبو بكر قال لا قلت فمن قال لا قال يدبر ما باب علم نريد لسان هذا عبد الله بن عمر فهي المحمول هذا وصدق الجانب مرضي فليكلي أنا سكره ونقل بجمع ورقات إبان ابن مالك كره ورقات بجمع ونقل ولا تبقى حالي كنا فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع وقال من كلام رسول الله تخفيف فقط قراءة الطويلة أو ده أذكار المسكونة أو كده شباب ذكر الماوي إذا ما كان مسألة وستلا كده أشعبته ما دليل ده مسألة استواء كده في غنبر عدم فعل دليل ده حرمة أو ده ندي هذا عايشين فعلم كده ده إذا قوم في غنبر ندي نو عدم فعل ده في غنبر مبارك بزعج مطلقا او عدم فعل دليل ده حرمت ده كراهية في عايشين ودي او نو ان شاء الله نن ترمذي کې راځي د اشراق او د ضحا کې فرق شته کنيشته اشراق کوم د ضحا کوم دي وختونه کوم دي نن ترمذي کې روان دي دا په څه شته دا دې ولا اثبات کوي جسوم بنيني في الأربعين المحمولة الآن حتى أقول مسلم وثلاثة أيام من كل ثاني وصلاة الضحى لا حديث أمر كله رسول الله وبارك شابته ومن حلقتنا عليه بالله حلقتنا أو برونو أو بيسترجم كمزور لهم أكثر روايات إبان ابن مالك فصلى عليه الحكم وقال الرجال فلان الجارود أشد بما حتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فقد رأيته صلى الله عليه وسلم أنس بايلا يد پرو دغه کړی دي شابته باب کله ان شاء الله دوی او ان شاء الله سره عمر ابن عمر روایت وروړي ښا د شافعي مستدل د مسبقین نماز کې دوه رکعات دي هم عن ايوب عن مالك رضي الله عنه قال حديث من النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعات من هذا سنن نظام مؤكد وقائل لشافعي تمام ابن عمر بن واسطهم لا مختلف ومستدل 4 قبل الظهر نبي سام كان لا يدعو 4 قبل الظهر تكشو لكن نزيه وقل ابن عمر ذلك أغاماوي السنن ده وجودي تحية الوضوء تحية المسجد يا زوايد يا ده بيان ده جواز ده فارق كده كده وكمان قبل ذلك ربنا عن ياسين وعلي وعن شومة على قبل المغرب كما البخاري ترمذي دوالو في كلام كده شباب يلك
دا مستقل سنت وي نو پیغمبر مبارک ته سنت کې دا و چې کراهیت یخذها سنت تر جواز ته معلوم شو شابته وإن حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن حبيب بن عبد الله بن غنيمة أبي بكر بن علي غنيمة فقلت أنا أخوتكم من أبي غنيمة قال لكن حدثنا فقال إننا كنا نقول هم بذاك فوق زمان كان قلت وما يمنعك الكلام قلت ولنك قال الشغل واستدا مستحب وي او یا سنت مؤکده وي نو د صحابه د لپاره د دنیا شغل د دې نه معنی جوړی دي معلومه کیدا چې صرف جواز دې مونږ وکاو ٹھیک شو کله هم کاو چې رسول الله مبارک علیه شو تاخير به او کله کور دا وته نه ممکن دي او د وجه نه کله تاخير شنو ممکن دي یعنی کدا چې مستقل مستحب وي نو صحابه د تراو کې وته نو ویل راتل جمعه تک د خلکو پیغمبر مبارک سره په تهجد کې کوي صحابه د دنیا شغل کوم دی کې معنی د نفل او د مستحب نظر دي شي ها بس بكم ولا ناس نبض ما بيذكر بسم الله انا واقف الباب والبوزيشن ولا ناس تهجد من لپاره خوب شرط څه کنا خوب شرط نه دی خو اول شپه کې چې کینو سویر خو باندې خامخا سړی مخکې خوب کوي او دیونه چې نه لري راسته کاله کا حقا په خیراول کې درود دعا پر رکعت ثانی کې ثنا وي کبني خیراول کې درود دعا نشته کنه ضرور رکعتین اخري منځ کې خیراول کې درود او دعا او برکت ثالث کې نشته ثالث کې ثنا ها برو ته ودرېږي او بعد فقهاو لیکلي چې برکت ثالث کې ثنا وایا سبحانك اللهم اكان لعثمان ولد او كان لنا زامن اشتكى شاب جان بسم الله الرحمن الرحيم